دی چې الحمدلله رب العالمین حمد دی. بل دې سورت ته سورۃ الصلاۃ ویل کېږي ځکه دا سورت په مونځ کې لوستلی شي، په هر مانځه کې لوستلی شي. بل نوم د دې سورت سورۃ تعلیم المسأله دی چې په دې سورت کې سوال کولو طریقه ښیي چې الله رب العزت نه دعا غواړي نو څنګه به یې غواړي. طریقه ښیي چې اول به د الله رب العزت حمد او ثنا ووایي، هغه صفات به ووایي، بیا به ورپسې الله رب العزت ته خپله عاجزي بیان کړي او هغې نه وروسته به بیا دعا کوي نو الله رب العزت به دا دعا قبوله کړي. او چې اول پکې صفات او الله بیان شي او بیا خپله عاجزي نو دغه دعا چې انسان غواړي دا ډېر د زړه د درد دی. نو د سوال کولو طریقه ښیي په سورت فاتحه کې. بل دې سورت ته سورت الکافیه هم ویل کېږي ځکه چې دې کې هغه ټول مضمونونه د قرآن هغه راغونډ شوي دي. بل دې سورت ته سورت الرقیه هم ویل کېږي د دم سورت، ځکه پرون موږ ذکر کړی چې په دې باندې صحابي د یو قوم سردار د یو قبیلې سردار هغه دم کړی و او هغه ښه شوی و، هغه لړم چیچلی و. او نبي علیه صلات والسلام بیا هغه ته وویل تا ته چا ویلي چې دا د دم صورت دی، یعنې تا ته دا پته څنګه ولګېده؟ دې صورت ته سورت الرقیه هم ویل کېږي د دم صورت. بل دې صورت ته سورت الکنز هم ویل کېږي د خزانو صورت، ځکه په دې کې چې کوم دی اهمې مسلې چې څومره هم په قرآن کې ذکر کېږي د هغې ټولو نچوړ په سورت الفاتحه کې پروت دی. دارنګې اساس القرآن ورته هم ویلی شي د قرآن بنیاد، د دې نه د تلاوت او دارنګې د قرآن د ټولو مسایلو بنیاد هغه په دې ایښودل شوی دی، ورپسې روان دی. درېیمه طریقه د فضیلتو قرآن کریم جامع او مانع کتاب دی نو سورت فاتحې د هغې نچوړ راغستلی اوله کې. او د هغې درې طریقې شیخ القرآن رحمت الله علیه په سبن الدرد کې لیکلي دي. یو طریقه یې دا لیکلې ده چې قرآن کریم کې ټول درې قسمه آیاتونه دي. یو آیاتونه په قرآن کې هغه دي چې هغه د نظریې او د عقیدې سره تعلق ساتي چې انسان ته وي خپله عقیده سمه کړه. دویم قسم هغه آیاتونه دي په هغې کې د عمل د اصلاح خبره ده چې انسان ته وي خپل عمل هم سم کړه ورسره. او دریم قسم هغه آیاتونه دي چې په هغې کې د جزا او د سزا خبره ده چې انسان ته وایي نیک عمل دې وکړو نو بدله به یې دا میلاویږي او که بد عمل دې وکړو نو بدله به یې دا میلاویږي. که عقیده دې سمه کړه نو بدله به یې دا وي او که عقیده دې ورانه وه نو بدله به یې دا وي. نو دا درې قسمه آیتونه په ټول قرآن کې دي او د هغې خلاصه په سورت الفاتحې کې ده. اول نمبر چې عقیده سمه کړه نو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چې الله د توحید عقیده وساته. دویم نمبر عمل دې سم کړه ایاک نعبد و ایاک نستعین سره چې د الله عبادت کوه، د الله نه غواړه، عمل دې سم کړه، شرکیات دې وباسه، عقیده او عمل دې سم کړه. بیا ورپسې چې کوم دی نو جزا سزا مالک یوم الدین کې جزا سزا ته اشاره ده چې د قیامت په ورځ به الله بیا د عملونو بدلې ورکوي نو هلته بیا د الله نه بیا بدله غواړه. دویمه وجه شیوخو دا ذکر کړې ده چې په قرآن کریم کې څلور مقصدونه بیانېږي. یو توحید د الله، بل رسالت د نبي علیه صلات والسلام، بل صداقت الکتاب د قرآن صداقت، او څلورم ایمان بالآخرت. او په فاتحه کې دا څلور واړه ذکر کوي. اولنو کې الحمدلله رب العالمین دا توحید دی، دارنګې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا رسالت دی ځکه چې د الله عبادت کوي نو طریقه د پیغمبر به یې کوو، ځکه د الله د عبادت طریقه بغیر د پیغمبر د طریقې نه هغه نشو جوړېدلی. پیغمبر راغی د الله د عبادت حکم یې وکړو، طریقه یې وښودله نو دا رسالت شو. دارنګې ورپسې صداقت الکتاب او الرحمن الرحیم کې دا صداقت د کتاب شو. او دارنګې ایمان بالآخرت مالک یوم الدین کې دا ټول مسلې د قرآن کریم هغه نچوړ چې کوم دی هغه سورت الفاتحې له راځي. دارنګې دعوت دې صورت هغه اثبات د توحید دی چې الله رب العزت توحید پکې ته بیانېږي. الحمدلله رب العالمین او ټول صفات ذکر کېږي د الله. خلاصه د صورت دا صورت درې حصې دی. اولنۍ حصه د آیات نمبر 3 نمبر آیات پورې د مالک یوم الدین پورې، او په دې کې مسله د توحید او د الله رب العزت څلور صفات. یو د الله خپل نوم ذاتی لله او څلور دغه صفات ذکر کېږي رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دویمه حصه ایاک نعبد و ایاک نستعین سره په دې کې عجز د بنده ذکر کوي الله ته چې بنده د الله محتاج دی، دعا به د هغه نه غواړي، عبادت به د الله کوي. درېیمه حصه د څلورم آیات نه شروع کېږي او تر اخره پورې په دې کې چې کوم دی نو بیان د دریو ډلو کېږي.
یو منعم علیهم انعمت علیهم چې په کوم باندې انعام شوی دی د الله رب العزت، دویم مغضوب علیهم چې پای غضب شوی دی او غي باندې مهرونه ولګول شوی دی په زړونو باندې گمراه دي، او دریم ولضالین هغه چې مهرونه پینې دي لګول شوی خو هغه چې کم دی د نیغ لارې نه غبي لارې دي. دا درې ډلې به ذکر کوي وروسته سورۃ بقره کې به د دې تفصیل بیا راځي د دې ډلو. دا د سورۃ فاتحه خلاصه وه چې فاتحه درې حصې شوه. اولنۍ مالک یوم الدین پورې په دې کې صفات د باري تعالی، دویمه ایاک نعبد و ایاک نستعین دغه آیت په دې کې عجز د الله بنده الله ته، او دریمه حصہ د اهدنا الصراط المستقیم نه تر اخره پورې او په دې کې هغه درې ډلې به ذکر کیږي. امتیازات د دې سورۃ چې دا سورۃ ولی جدا راوړل شوی دی د نورو سورتونو نه. دې سورۃ کې راځي سم مسلې دي چې په نورو سورتونو کې نشته دی. په دې صورت کې امتیاز د دې صورت دا دی چې رد د هر باطل فرقې شوی دی په جامع طریقې سره په لنډ او مختصر انداز باندې. بل د دې صورت امتیاز دا دی چې دې صورت کې د دعا غوښتلو طریقې ښودلې ده په اسانه او په لنډه طریقه باندې. بل د دې صورت امتیاز دا دی چې هوښیار سړي پنځه نښې ذکر کړي دي. یو نښه د هوښیار سړي دا چې دی به الله سره تعلق ساتي، الحمدلله رب العالمین. دویمه د هوښیار سړي نښه دا ده چې په ده کې به عاجزي وي، ایاک نعبد و ایاک نستعین. او دریم د هوښیار سړي نښه دا ده چې د ده د ژوند هدف به معلوم وي چې دی سفر کوي نو د څه لپاره یې کوي، د ده دا ژوند بې مقصد او بې معنا دی که څه مقصد او څه معنا لري. اهدنا الصراط المستقیم، د مؤمن د ژوند مقصد به هغه صراط مستقیم وي. او څلورم د هوښیارو خلکو نښه چې د ښو خلکو سره ملګرتیا کوي، صراط الذین انعمت علیهم. او پنځمه نښه چې دی به د بدو خلکو نه ځان ساتي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا امتیازات د دې صورت وو. مولانا عبید الله سیندی رحمت الله علیه فرمایي چې د ټول قرآن څلور خبرې ذکر کوي. یو اصلاح د اعمالو کوي، بل اصلاح د عقایدو کوي، دریم د مقبوله انبیاء او دارنګ نیکانو خلکو اتباع طرف ته دعوت ورکوي، او څلورم د غیر مقبولو او مردودو دارنګ چې کوم دی هغه جهنمیانو د هغوی د نقش قدم نه د اجتناب حکم کوي چې د دې نه ځان ساتئ. او دا څلور واړه په سورت فاتحه کې چې کوم دی هغه ذکر شوي دي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نقل کوي، هغه فرمایي چې لكل شیء لباب ولباب القرآن الحوامیم. د هر څیز یو مغز او د قرآن مغز چې کوم دی نو حوامیم سبعه دي. په آخره عشره د قرآن کې چې کوم سورتونه راځي او چې ټول په حامیم سره شروع کیږي، دا حوامیم سبعه او سورتونه دا د قرآن مغز دی. هغه سورتونو کې چې کومه مسله ده چې فاعبد الله مخلصا له الدین، چې د الله عبادت کوه او الله ته چې کوم دی خاص غاړه کېده، د هغې بیان هغه چې کوم دی په سورت فاتحه کې کېږي په ایاک نعبد په یو ټکي کې. دا د قرآن مغز دی. دا د سورت فاتحه خلاصه وه. اول تعوذ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو د تعوذ حکم په ابتدا د تلاوت کې. اعوذ بالله ویل دا چې کوم دی د قرآن کریم په اول کې دا چې کوم دی واجب یا سنت مؤکده دي په نزد جمهور باندې. دا چې کوم دی نو سنت دي یا واجب دي چې تلاوت شروع کړئ نو اول به اعوذ بالله وایي بیا به بسم الله وایي. مقصد د اعوذ بالله څه دی نو تطهر القلب عن كل ما يكون مانعا من الاستغراق في الله، زړه پاکول د هر هغه څیز نه چې هغه د الله رب العزت هغه په ذات کې د سوچ او فکر کولو نه مانع ګرځي. هغه څیزونه د زړه نه لرې کول چې هغه سړی د الله نه اړي، هغه څیزونه هغه د زړه نه لرې کول او زړه د هغې نه پاکول. دا د تعوذ او دارنګې د اعوذ بالله د دې فایده کوي، مقصد کوي. دارنګې چې کوم دی نو اهل علم دا خبره کوي چې اعوذ بالله دا چې کوم دی نو نږدې خلکو چې کوم دی دارنګې د مقربین او د نیکانو خلکو هغه وسیله ده الله رب العزت ته. بل بسم الله ویل د تلاوت په اوله کې نو دا هم چې کوم دی سنت دي، او بسم الله رستو اعوذ بالله نه ذکر کوي، ځکه په اعوذ بالله کې چې کوم دی نو هغه دفر مضرات ته هر قسمه نقصاني څیز د زړه نه ایستل، خیالات د زړه نه ایستل، شیطان د ځان نه لرې کول، وسوسو کوونکي هغه ځان نه لرې کول. او په بسم الله کې جلب منفعت دی، بیا د الله په نوم باندې امداد حاصلول او شروع کول په یو کار باندې. نو دا ځکه بسم الله د اعوذ بالله نه رستو ذکر کوي. بیا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. لفظی ترجمه اول الحمدلله صفتونه خاص الله لره دي، رب العالمین چې پالونکی د مخلوقات دی. الحمد کې الف لام چې کوم دی دا استغراقي دی، الحمد
نفس چې کوم دې صفات ته ویل کېږي چې د الله رب العزت د پاره رالو نو دلته به هغه صفات مراد وي چې کوم د خدایتوب صفات دي هغه صفات چې هغه بنده پای قادر نه هغه د الٰه صفات وي چې هغې کې احتیاج نه راځي بنده الحمدلله ټول د خدایتوب صفتونه خاص د الله لره دي د کمال صفتونه د خدایتوب هغه صفات چې هغې باندې بنده نشي متصف کېدی لکه باران ورول شو ورځ شپه راوستل شو دارنګې چې کوم دی نو شپه ورځ راوستل شو نور راخېجول سپوږمۍ راخېجول دا د الله صفات دي اولاد ورکول نفع رسول او ضرر رسول انسان ته دا د الله صفات دي بنده بغیر د اسبابو نه دا کار نشي کولی که څوک بارانونه کوي بغیر د اسبابو نشي کولی که څوک چاته نفع او ضرر رسوي نو دا هم بغیر د اسبابو نشي کولی الله واحد ذات دی چې هر څه بغیر د اسبابو کولی شي الحمدلله ټول د خدایتوب صفتونه خاص د الله دي رب العالمین چې پالونکی د مخلوقات دی عالمین جمع د عالم د عالم ویل کېږي مخلوقات ده او دلته چې کوم دی دا جمع راوړه ځکه په دنیا کې چې کوم دی نو عالم یو د انسانانو عالم دی بل د پیریانو عالم دی بل د ملایکو عالم دی بل د حشرات الارض عالم دی بل د جمادات ونو بوټو دا عالم دی نو الله رب العزت یوازې د انسان تربیت کوونکی نه دی بلکې د هر قسمه عالم مخلوق هغه پیری دی که هغه ملایکه ده فرشته ده او کنه هغه چې کوم دی جمادات دي کاڼي بوټي ونې دي د هر څه تربیت الله کوي بوټي چې په کلاره کلاره ځمکې نه راخېږي نو د دې تربیت هم الله کوي دغه مغز چې په خاوره کې واچولی شي او دا ورو ورو راخېږي دغه تربیت هم الله کوي د ځناورو تربیت هم الله کوي چې دا پیدا شي او وړوکی بیا رالو شي دارنګې د میخې د اوښو بیزي بچی د پیدا کېدو سره د هلک چې کوم د خوله کې هغه پیس کي په هغه تربیت دا ټول الله رب العزت کوي نو العالمین جمع راړه چې د هر قسم عالم تربیت هغه الله کوونکی دی الحمدلله ټول د خدایتوب صفتونه خاص الله لره دي رب العالمین چې پالونکی د مخلوقات دی الرحمن الرحیم الرحمن عام مهربان دی په کافر او مسلمان باندې الرحیم او خاص مهربان دی په مسلمان باندې په آخرت کې الرحمن عام مهربان دی مبالغه شوی دی دواړه الرحمن عام مهربان دی په دنیا کې په کافر او مسلمان باندې دواړو د نعمتونو ورکوي مسلمان له بطور نعمت ورکوي او کافر له بطور استدراج ورکوي چې مرور ورانی وي او الرحیم خاص مهربان دی په آخرت کې په کوم مسلمانانو باندې آخرت کې به رحمت او نعمتونه به خاص کوم دي مؤمنانو ته متوجي وي مالک یوم الدین واقدار دی او مالک دی د ورځې د آخرت او الدین بدلا ورځې د بدلې د آخرت د ورځې مالک هغه چې کوم دی الله دی حدیث مبارکه کې راځي چې قیامت کې به الله رب العزت اعلان وکړي لمن الملک اليوم د چا لپاره اختیار دی نن ورځې څوک نن بادشاه دی د چا حکم چلیږي نو هېڅ طرف نه به آواز را نشي نو الله رب العزت به خپله وایي لله الواحد القهار نن ورځې اختیار او واک او بادشاهي صرف د الله رب العزت ته دا اولنۍ حصه وه په دې کې د الله رب العزت صفات او د ذاتي نوم دویمه حصه ایاک نعبد و ایاک نستعین سره په دې کې عاجزي د بنده ذکر کوي الله ته چې بنده په ځمکه به صرف د الله عبادت کوي ایاک نعبد خاص تا عبادت وکړو و ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو نه کې د بل چا نه خاص دا ایاک دا ضمیر دی د مخاطب او دا یې مخکې کړل د نعبدو نه دا چې کوم دی فعل دی خاص تا عبادت وکړو داسې وایو چې نعبدو کس تا عبادت وکړو دا ایاک یې د مخکې که دا لپاره د اختصاص دی چې بنده په دنیا کې دی به صرف د الله عبادت کوي چې د عبادت لایق څومره کارونه دي هغه به دی صرف د الله رب العزت کوي که رکوع ده که سجده ده هغه به هغه ته کوي که سمداد دی به یا اسباب هغه به د هغه نه غواړي بل مشکلاتو کې به هغه ته چې کوم دی آواز کوي په دنیا په خلکو پسې به نه ګرځي په قبرونو مندرونو دارنګې بوتانو پسې مزارونو پسې به نه ګرځي ایاک نعبدو خاص تا نه ستا عبادت کوو و ایاک نستعین خاص تا نه مدد غواړو اهدنا الصراط المستقیم دعا د ربط القلب زړه د مضبوطولو لپاره دعا دا درېیمه حصه ده د دې ځای نه او دې کې درې ډلې چې کوم دی ذکر کېږي او دعا ذکر کوي اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کړي موږ په نیغه لاره لغوي معنی خو دا چې وښیي موږ ته نیغه لاره خو چې په مونځ ودرېد او قرآن ته کېناست نو دا خو نیغه لار ده نو دا د هدایت او د استقامت دعا ده مضبوط کړي موږ په نیغه لاره ځکه کله کله انسان چې کوم دی اول خو دې نیغې لارې ته شیطان پرېږدي نه خو که راشي نو بیا ورته استقامت نه رانصیب کېږي ډېر خلک داسې چې مسلمانان شي او بیا د ایمان نه چې کوم دی لاس ووینځي او بس مرتد شي اهدنا الصراط المستقیم مضبوط کړي موږ په دې نیغه لاره تر مرګه په دې لاره موږ ته استقامت رانصیب کړي
صراط الذين انعمت عليهم دانی غلار د هغه کسانو انعمت عليهم کتاب انعام کړی دی کتاب نعمتونه کړی دي نعمتونه هو بني اسرائیل هم شیو لکه رستو براشي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي وا بني اسرائیل یاد کړئ زما غ نعمتونه چې پتا سو می کړیو نعمتونه هو بني اسرائیل هم شیو واغي باندې بیا رستو غضب شیو باو بغضب من الله برستو راشي وباو بغضب من الله چې راګیر شدید الله په غضب کې وغیر المغضوب علیهم کی سنتنا بنی اسرائیل تنوتو ځکه باغی رستو بیا غضب شو نعمتونه کې شی هغه نه شکرې کړي وا لار دا کسانو چې تابع انعام کړل صحابه کرام منعم علیهم انبیاء کرام صدیقین شهدا صالحین او صحابه کرام هغه نیکان خلق چې کوم تیر شوی دا غی لاره غیر المغضوب علیهم نکلا دا غچا چې غضب پکړی شوی دی ولا ضالین او نکلا دا غچا چې گمراه شوی نه غلارینا مغضوب علیهم دا هغه چې دای په زړونو باندې مهر وهل شوی دی صفات او تفصیل به بقره کې راشي دي عملونه چې الله رب العزت ته مهلت ورکاو خو دیونه منل نو الله رب العزت له بزرونو باندې مهر لګاو اوس دي چې کوم د دین بیان حقیقت او حق خبره هغه ناوري نبی او نه چې کوم دین هغه عزت کوزيږي دي به همیشه گمراهي وین ظالمین دي چې مهر او په نه دیواله شي هداوی داسې صفات دي چې هغه گمراهي طرف ته انسان بوزي نو الله وی ته مهلت ورکړي او بیان ورته کوي چې دا پرې دغه کار راو ګرځي او پس دینه غیر المغضوب علیهم نکلار دا غچا چې غضب پکړی شوی دی ورضوالین او نکلار دا غچا چې گمراه شوی نه دی غلارینا دا د سورته فاتحه او خلاصه وا چې درې حصے واولنای کې صفات د باری تعالی دویمه کې چې کوم دی عاجزی د بنده الله تا او دریمه کې چې کوم دی هغه درې وډلو ذکر او پای کې دا صراط مستقیم د ډلې د نیک ډلې پای باندې د اقتدا او پای په استقامت دعا کله انسان د دې په معنا پوهیږي په ترجمه پوهیږي نو موږ خوان باندې علاوه پوهیږي چې په دې کې کوم دعاګانې دي او کوم ملغلرې پکې پرتې دي سورته بقره